خو سر ته دا حق نه ده چې دا په خپل مژور باندې جسماني خدمت وکړي، یعنی په خپل مژور باندې پښې کېکاږي یا لاسونه یا جسم کېکاږي. نه دا اجازت مژور ته ستا، نه دا اجازت خو سر ته ستا، او نه دا اجازت خپل خاوند ته ستا چې دا خپله ښځه مجبوره کړي چې ورسه زما د پلار جسماني خدمت وکړه، پښې ور کېکاږه. ولې ځکه دا دور د فتنې ده، دا دور د فحشي ده. که چیرې د خسر په زړه کې خیالات بدل سو، مژور د خسر د جسم خدمت کوي، یعنی پښې ورکې کاږلې یا جسم ورکې کاږئ، په دې وخت کې د خسر په زړه کې خیالات بدل سلو یا شهوت یې راپورته سلو، نو د ټول عمر دپاره دغه مژور په خپل زوی باندې حرامه سوله. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، ډېر احتیاط کوئ، په خپل مژور باندې جسماني خدمت مه کوئ. که چیرې یا د دې ښځې خیالات بدل سو، مثلا یا د دې سړي خیالات ورته بدل سلو، د خپلې مژور ته هېڅ یې مو سره ونه کړو، لیکن خالي خیالات یې بدل سلو، د ټول عمر دپاره دا مژور یې پر دې زوی باندې حرامه سوله. نو شریعت دا اجازت نه ورکوي، نه دې ښځې ته دا اجازت سته، نه خسر ته اجازت سته، نه خاوند ته اجازت سته چې دا خپل ښځه مجبوره کړي چې ورسه زما د پلار جسماني خدمت وکړه. ها هغه خدمت یې کول ثواب لري چې ورسه چای ورپخې که، د اوداسه اوبه ورته کښېږده، ورته د خوراک د څښاک دپاره یو شی ورته تیار که، په خدمت یې وکړه، په دغه باندې الله جل جلاله اجر او ثوابونه ورکوي. لیکن پښې به نه ورکې کاږي، نه به دا ښځه ورکې کاږي. که ښځې چیرې انکار وکړي چې زه پښې نه ورکې کاږم، خاوند یې حکم ورته وکړي او ښځې نه منله، نو دا ښځه ګناهګاره نه ده.